بسم الله الرحمن الرحیم. منګه تجوید داسې یو څو کلمات ذکر کوو چې هغې ته موږ بره هیډنګ کې دغه کړي تجوید کې چند ضروري قواعد. یو څو داسې کلمات دي قرآن مجید کې چې هغه لیکلو حالت د هغې یو شان دی او د وینا حالت د هغې بیا هم په دوه قسمه دی. یعنې که په هغې باندې نه ودرېږي نو هغه د لیکلو خلاف ویلی کېږي، او چې کله په هغه کلماتو باندې وقف کوي یعنی یو سړی پې ودرېږي نو هغه بیا هغه خپل اصل حالت ته ځي، کوم حالت کې چې لیکل شوی قرآن مجید کې دی. نو هغه کلمات ودي، هغه تاسو ته موږ په دې بورډ باندې لیکلي دي. پهله په هغې کې انا لفظ دی، هغه لیکلی انا سره دی، انا سره یعنی الف سره لیکلی، نون نه وروسته الف دی. خو که په دې باندې موږ وصل کوو او دا موږ روانه کې وایو، په دې نه ودرېږو په دې کلمه باندې، نو بیا به دا دغه شان ویلی شي. وصل وی روان حالت ته، نو هغه به بیا انا ویلی شي. لکه قال انا خیر منه، انا داسې راغلی دی او داسې ویلی کېږي. قال انا خیر منه خلقتني من نار. خو که بیا موږ وقف کوو په هغې باندې نو بیا به واپس هغه خپل اصل لځي او هغه به الف سره ویلی کېږي. لکه قال انا الف سره ویلی شو. اوس دې انا کې دا دغه ده، که د دې نه مخکې واو وي یعنې وانا، نو هم به الف د دې نشي ویلی په وصل کې، او وقف پې کوو الف به ویلی شي. د دې نه مخکې بعضې ځایونو کې فا راغلې ده، لکه فانا، نو دغه کې به هم د الف نشي ویلی. داسې نه چې ګینې فا تې مخکې رالی یا و تې مخکې رالی او اوس به دا هغه انا پاتې نه شو، نه، دا همغه انا دی. که فا یا و تې مخکې رالو نو هم د دې د وصل حالت په بغیر الف وي، او وقف یعنې ودرېدل به پې الف سره وي. دا چې قرآن مجید کې هر ځای کې وي. دویم نمبر کلمه لاکننا ده. لاکننا دا سورة الکهف آیت نمبر 38 یعنی 38 آیت کې راغلی دی. سورة الکهف 15 سپاره. دې باندې چې مونږه اصل ته ګورو نو اصل یې دا دی، الف سره دی. خو که مونږه دا په وصل کې وایو، دا د آیات په شروع کې راغلی، نو وصل به داسې کوي لکن هو الله ربي، الف د دې نه کټ شو. اوس کو په دې باندې موږ وقف کوو، څوک وقف نه کوي په دې باندې ځکه دا آیات د دې نه شروع شوی دی. او که خامخا څوک پې ودرېږي نو بیا به وایي الف سره وایي واپس په خپل اصل نه راځي. اصل یې موږ دلته بیا لیکلی وقف د دې د اصل په شان دی. لکن دا سورة الکهف آیت نمبر 38 کې راغلی. دریم نمبر الظنون دا سورة الاحزاب آیت نمبر 10 یعنی 10 نمبر آیت کې راغلی دی. الظنون په اصل کې یعنی په قرآن مجید کې چې څنګه لیکل شوی دی هغه شکل تاسو ته موږ لیکلی الف سره الظنون. خو که په دې اوس موږ وصل کوو او په دې موږ دلته نه ودرېږو نو بیا به په د وصل حالت کې به دا داسې ویلی شي یعنې بغیر الفه. الظنون هنالک ابتلي المؤمنون. او که نو وقف پې کوو نو وقف پې واپس هغه خپل اصل په شان دی. وقف پې موږ کوو الظنون بس وقف الف سره. دا دی آیت نمبر 10 سورة الاحزاب. بل څلورم نمبر الرسول لیکلو کې دا دغه شان دی الف سره. خو که موږ په دې باندې نه ودرېږو او وصل کوو نو دا به الرسول وایو. دا هم سورة الاحزاب آیت نمبر 66 کې راغلی دی، آیت نمبر 66. نو که دې باندې موږ وصل کوو نو الرسول به وایو، الرسول. او که وقف پې کوو نو بیا به واپس هغه خپل اصل ته ځي او دا به الف سره ویلی شي یعنی الرسول. بیا ورپسې 5 نمبر السبیلا. دا هم دې آیت پسې 66 آیت پسې 67 آیت کې راغلی. دا دواړه پرله پسې یعنی یو بل پسې آیتونو کې راغلي دي.
په آیت نمبر 67 کې السبیلا راغلی دی نو دا الف سره لیکلی دی خو که په دې باندې موږ وصل کوو یعنی ودرېږو پې نه او دا موږ بل آیت سره تړو ځکه دا د آیت په آخر کې راغلی دي او دا آیت د کوم آیت کې چې دا راغلی دا موږ بل آیت سره یو ځای کوو نو بیا به دا داسې ویلی شي السبیله به ویلی شي یعنی الف نه بغیر به ویلی شي او کو وقف پې کوو نو اسم آیت ته اکثر خلک وقف کوي نو بیا الف سره دی آیت نمبر 67 سورة الاحزاب شپږم نمبر چې کومه کلمه ده هغه سلاسله ده نو دا لیکلو کې اصل لدی دا دی یعنی اصل هغه موږ ته چې کوم ته چې اصل لیکلی دی هغه په قرآن مجید کې هم دغه شان دی یعنی الف سره دی اوس کو په دې باندې موږ وصل کوو یعنی روانګۍ سره وایو نو بیا به دا الف نه بغیر ویلی شي سلاسله و اغلالا و صغیرا یعنی الف نه بغیر شو او که وقف پې کوو نو بیا به دا خپل اصل لذي او دا به الف سره په دې باندې وقف کېږي لکه سلاسله او بل هم په دې روایت حفظ کې طریق شاطبي باندې په دې کې د وقف په حالت کې هم الف نه بغیر دا ټیک دی وقف کې خود دې کې الف شته خود طریق جزري باندې دا په وقف کې هم بغیر الفا جایز دی ټیک دی دا آیت سورۃ الدهر آیت نمبر 4 بیا دې لږ دغه کو سلاسله الف سره لیکل شوی دی په قرآن مجید کې او کو دې باندې وصل څوک کوي او ودرېږي پې نه دا بیا بغیر الف ویلی شي که څوک پې وقف کوي نو بیا به الف سره ویلی شي د دې نورو کلمو په شان او خو یو خبره په دې کې دا ده چې دا په وقف کې الف نه بغیر هم ویل جایز دي دا ځکه په طریقه جزري باندې دا ثابت دي سورۃ الدهر آیت نمبر 4 یعنی څلورم او دا وم نمبر کلمه چې کوم ده هغه قواریرا یعنی پهلا قواریرا دی دا قواریرا سره پهلا موږ ذکر لیکلی دی چې دا قواریرا کلمات دا دوه راغلي دي پرلپسې دي یو دا د آیات په آخر کې چې کوم هغه ړومبي راغلی دی او بل د دینه بعد چې کوم د آیت شروع کې راځي هغې خبره نه کوو کوم چې ړومبي د آیات په آخر کې یعنې راغلی دی دغه پهلا قواریره دی ړومبي قواریره دې کې دا خبره ده یعنی دا د دې کلماتو په شان دی لیکلې الف سره دی او کول دلته پې موږ وصل کوو یعنې ودرېږو پې نه آیات اگر چې آیات په آخر کې دی خو آیات خلک بل آیات سره یو ځای کوي په یو صحیح وایي نو بیا به دا الف نه بغیر ویلی شي یعنی قواریره به ویلی شي قواریره الف به د دې نه کټ شي او که وقف پې کوو نو بیا به دا الف سره ویلی شي واپس خپل اصل له به راځي او د دې نه زموږ ډېر خواص عوام خو به زه دا خبره وکړم چې عوام د دې نه ډېر زیات ناخبره دي عوام خو بالکل دا پیژني نه خو ډېر خواص ملګري هم دې غلطو کې مبتلا دي او د دې نه ناخبره دي چېرې هغوی ته دا پته هم نه لګي چېرې دا انا ویلی شي او که انا ویلی شي وصل کې څنګه ویلی شي وقف کې څنګه ویلی شي خو چې څنګه قرآن مجید کې لیکلی الف سره بس هغه شانې وایي که لاکن نه دی چې څنګه قرآن مجید کې لیکلی دی او هماغه شان الف سره وایي الظنونا دی څنګه چې لیکلی دی هغه شانې وایي ټیک ته هغه شان به وایي خو چې کله پې ودرېږي چې کله پې ودرېږي او نه چې کله په دې نه ودرېږي نو بیا هغه شان دا بالکل نشي ویلی هغه شان هغه به بیا داسې ویلی شي لکه څنګه چې موږ د وصل د خانه کې دا کوم کلمات الف نه بغیر لیکلي دا واړه کلمات په دا به د وصل په حالت کې یعنی په روانګۍ کې الف نه بغیر ویلی شي او د وقف په حالت کې به دا الف سره ویلی شي صرف دا یو سلاسله دی چې دا وقف کې الف نه بغیر هم جایز دی یعنی وقف کې هم بغیر الفا جایز دی وقف کې به بیا دا سلاسل ویلی شي ځکه زبر دی نو زبر وقف کې سکون سره بدلیږي دا به سلاسل ویلی شي یو څو خبرې مې ستاسو مخې ته کېښودې الله دې توفیق درکړي چې دا تاسو زده کوئ او انشاءالله دا قرآن مجید کې بیا په دې باندې ادایګي دغه شانو کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین